نوم سید امین دی عرف مینه زه د تحصیل لدې اوسېدونکی یم او خبره چې دا ستو چې بیرته دا په فعال ټایم چې کومه کلي کچرۍ وشول یا د دې نکات ایم پی صاحب وکړ په دا باندې موږ د لدې خلکو چې څومره هم یا د امر مشکور یو شکرګزار یو خو کچېره په دې غرن کلي کچېریا کیږي امیر مختلف ډپارټمنټ په حواله سره لکه فرض کړئ د میرو د به مسایل حل کیږي د میرو د سکول مسایل حل کیږي د میرو د هسپتالي مسایل حل کیږي یعنی په مختلف طور باندې ومشته د دینه فائدہ وي لہذا موږ بیا دا درخواست کوي عرض کوي چې دا سه کلی کچېری کیږي همیشه د پورا نو عوام ته د دینه انتهایی او غټه فائدہ وبسي کونسل سره روغه شمیرای چیرمن یو او تحصیل ممبر لدا نن په سب ډیویژن لدا باندې کلی کچری د ضلع انتظامیه چې کوم موجوده ای ډی سی دغه ورسره ای لدا د ام پی سربراهي بند شوشولا او په داسې کافي خلکو راغله د مختلف ایریا نه دا چونکې په سب ډیویژن لدا باندې بلکې د وزیرستان په سطح باندې سیکنډ ټایم کلی کچری وا چوشولا او د خلک د لره نه خلکو راغله چې مختلف مسایل وي د هر ډپارټمنټ د ایجوکیشن سره د هیلث سره د پبلک هیلث سره د سی ان ډبلیو سره او داسې د نور مختلف چې کوم ټي ام ای دول یا لوکل ګورنمنت دغه ډپارټمنټ سره چې کوم د دې مسایل وي نو هغه په کلی کچری شي خلک بیان کړي او د دې دغه پورا یقین دی چې ان شاء الله د افسرون چې د دې کوم خبرې واردلې او په دا باندې برپور د کوشش کوي چې د دې مسایل حل کړي لکه غټه مسله خو امیر ز هیلث او ایجوکیشن وی کنه چې امیر په ساوث وزیرستان شه داغه غټه مسلې دي دا ورته بیان کړل لکه امیر هیلث بالکل زیرو دی په وزیرستان شه او امیر هسپتالونه غیر ابودي ډسپنسری هم نشته دی او ملکونه کورینا ځنه جوړ دي کنه کلی پېښه پنداوي او دا سه چې کیم ایجوکیشن د ایجوکیشن هدا حال دی ان شاء الله د پوره امید مشترک کړل چې میجو داغه مسله په زر نظر حل کوي